او په خیر لخر خانه څنګه یار لخر خانه حارث او صنم بچې مې څنګه ده زما غزوی را روان دي دپاره او ډېر ژر به انشاءالله د صنم او د خپل زوی رشتې له درځم ډېره مننه لخر خانه ډېره مننه یار اوکې سلام علیکم خانجي نن سبا خو په اخبار کې بغیر د ټیکس بل څه بیان نه راځي نن پکې څه ناشنا بیان شته که نه یا لکه تا ته پرېږده دا خبرې سړیا په تا ټیکس نه لګوي ته ښه ډاډه ګرځه یا لکه ورشه زما خیال دی هغه صنم او حارث رالل هله ورشه حارثه بچی راځه څنګه بچی ښې سرکي څنګه بچی نور الګا سامان کې وای حارثه بچی هغه پی دی رانه بابا جان ابي سبا خیرنه پرشدا کې دیشي بل ورځ لراشي تا ورشه هغه ډوډۍ تیار کا حارث بچی مستړی دی چې ډوډۍ وخوري خانجي نن ډېر زیات خوشحاله ښکارې خوشحاله به ولې نیم نن خو میله زړه ته سکون میلاو شو چې بچی مې راغله راځه بچی راځه چې ډوډۍ وخورو ګولیا خانجي لکه دې پټې له ګولې کمې ورکړي خانجي دا تازه تخم دی نو بدلې له په دغه وجه باندې اوبه کمې ما ورکړي دي او د تخم دا هرچه دې ولې دومره ډېره لیکلې ده خانجي دې کې د 100,000 روپۍ خو لا ما نه دي لیکلي خو پکې خارجي لا پاتې دي ها پیسې زمونږ نه په پنډونو اخلې او د فصل دا حال دی سلو بله شروع کړې ده حالې خانجي ما ستاسو نامه خوړلې زه تاسو ته دروغ نشم ویلی راځه بھائی جان یو میچ لګاو چې به درنه وګټم یو استاد میچونه تنګ راغلو هغه نورو کمرتونو کا چې تا سره ما حبیت راغلی شي ځکه که دا او دوه میچ هم بولته غواړي خانجي اوبه واخله تاته بابا څه شو ښار ته تللی دی اوس په کشر بیبي راولي ها واشه ماله ښکلی چیر وم ټیک دی کشر خان خو بیا خفه دی خیر خو دی که نه دادا ما سره څوک هم کرکټ نه کوي اوهو ته خفه کېږې ولې خانجي تللی دی اوس به کشر بیبي راشي بیا به کرکټ کوې که نه
करे कांची दिरा लखा आता सनम बचेचा सामान दाखवत का खदापि चिराग मेरा जैसे क्रिकेट लगाओ या लगे क्रिकेट बचिया लेट सबर का चिदार की दमशी बिया क्रिकेट कोई kana ana maki shisha राजा Haris, no cheating. It's okay, my lovely sister. ओहो अभी ब्यादी बाल बार विश्तो हारिस उस वर्ष बाहर ने बाल रावाला ए बुगण वाला दबालला दबाल जमूंगा दे अभी राशा बाल वाले ना राखी ए बाल वाले ने मार के La 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 पल बनून खर्चावा बालसरा लोबी मकावा دام سوقو زغو غريب سليم ما لم دون تاوان ولا راكو چه غریب سړی
بیا خپل حیثیت وپېژنه د خانانو سره مه چېړه او ها رښتیا د اتوار په ورځ زما سالګرده ده ته به راشې ښه ډېر بلون به پکې ولګې زه به تاله پیسې درکړم او ستا تاوان به سر شي پوه شوې راځه جلاله بچی راشه کینه ما سره جلاله بچی د اتوار په ورځ د لښکرخان د لور سالګیره ده ته چېرته لاړ نه شې ټیک ده بابا چې څنګه ستاسو خوښه او که نه بچی زه وایم چې د هغې په خوشحالۍ کې مونږ د خپله خوشحالي هم شریکه کړو د څه خوشحالي زه پوه نه شم بابا بچی زه د لښکرخان سره ستا او د هغه د لور د واده نیټه کېښودل غواړم ځکه چې زه نور انتظار نشم کولی ټیک ده بابا زما څه کار دی زه راځم La 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 واو نایس سلام فی څومره مزه کوي واو څومره پوکاڼې مې راوړې دي همې ټولې ولګولې جی ستاسو څومره پیسې شوې هغه زور تاوان دې مسره حساب کا اے تا ته حساب کې کا ذکر د شروع کو شپږ نیمې شلې और शोल हमारे दिन पोईगो हारिस गिव मी 200 रुपीस La 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 सनम دا बकाया पदी बांधी तो चाहिए उसका
زه نن ډېر خوشحاله یم ولې زما د لور نن 18مه کلیزه ده. لښکرخانه تا خو د لور خوشحالي ولیدله خو اوس زما نمبر دی. څه مطلب؟ راځه چې زه دې پوه کړم. لښکرخانه وروره په ږیره کې مو سپین ولګېدل او د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي. زه خو یم چې د خپل زوی جلال کور آباد کړم. تا خو نور هم ښه خبره شیرخانه. صنم خو ستا په دې کور کې امانت دی چې کله دې ډولۍ راوسته خپل انګور دې بوځه. وایه که نه حارثه سټډي دې څنګه روانه ده؟ ښه روانه ده. پریپریشن دی، ایگزام له تیاری کوو. جلال خان مبارک شه، ستا او د صنم د واده نیټه کېښوده. اوله پرې خواږه کړه. کاکا بس دعا کوه. Luchada, taradang, taradang. Lewangira. يا لك لوانجينا سسوجنا كيف لښکرخان د لور صنم چا چې په یوه خندا زما د زړه کنډر کنډر کوي. اوهو اشنا دا سترګې دې لږې وغړوه. په پټو سترګو منزلونه مه کوه. د غریب په لاس کې نه د دولت کرښې وي او نه د محبتو. ته جوړ لښکرخان نه پېژنې. هغه خپلې غم خادیله غریب سړی هم نه راګواړي. او ته د لور سوجونه کې د لښکرخان په وړاندې خو زموږ هېڅ حیثیت نشته. دا خوبونه په ویښه مه وینه. کامرانه په لاس کې مې د دولت کرښه نشته خو د محبت کرښه پکې ضرور شته. زما صنم به زما وي او که زما نه شوه نو
سنم ډولۍ سره به زما جنازه وځي تا ته نصیحت کول سنډا ته رباب غږول دي ته په لاس کې د محبت کرښې ګوره او زه ځم چې ځان ته له 100 روپۍ مزدوري وکړم. های های کامرانه ته د محبت نه څه خبرې صنمه لکه په مزه خان ده دا ته څه کې ته وکړې خبرې ټیکس په در باندې ولګي ولې پتا زما خندا بدی لګي څه ولې ونای هم په دې خندا خورې ګټلې ده زلو خو مې وایي چې ترا د ټولو روز خان دي او زه درته همدغسې ګورم نو بیا دا وخت څه لرې نه دی یو څو ورځې دي په دې وې تېرېږي پوه شوې ولې ونای په ما خو یوه ورځ لکه د کال تېرېږي او بیا خو زه ټوله ورځ ستا یادونو سره خبرې کوم اے که ته مجنون یې نو زم لیلی ستا نه بغیر ما ته راخپل ځان نیمګړی ښکاري صنمو نن به درته زه حال ویم څوک یې ته ما سره خبرې وکړه ته به منځ ته نه راځې تا سره زما هېڅ کار نشته راځه چې ځو دا خو ما ته لیونی ښکاري راځه صنمو زما خبره واوره ما خو ته په خبره پوه شې خو ته جوړ په خبره نه پوهېږې پرېمېږه صنم څه چل دی لږه हाँ जी कल के पैसे राना राख ली मोर भी बीमार रहा डॉक्टर ले बोझमा ترڅو چې کار نه هدف شوی نو تا ته 1 روپۍ هم نه میلاویږي हाँ जी मोर बीमार के हाल प्राता था तो खुदा खातिर ओके लेकिन दाद रा सर ओके تاسو غریبانو لکه د پیشو وساګانې نمې او کوم رشوه که نه دومره به څوکي چې کفن به پرې واچوئ راځئ لکه کنواله بیا راغلی ها خو چوپ چې ته بابا مخکې څونه وایي پوه شوې بابا کېره بچی کېره یا لکه هرې زما چې
دا تاسو ورور او خور څه صلاحګانې کوئ؟ بابا موږ ډېر زیات تنګ شوي وو. ما ویلې چې لږ په خپلو ځمکو باندې چکر ووهو. دا ټیک ده بچي، لاړ شئ. وګورئ بیا په وخت راځئ ښه؟ او تھینک یو بابا. یا لکه لونګینه دې جینۍ ته خو ته داسې نه ګورې، ته به یې تصویر ورته جوړې. چپ شه یار کامرانه، زه خو سم لیونی کړی. ښه ته دې دنونه کوه او د ځم په ما د مزدورۍ نه وخته کېږي. زه ټیک ده د الله پامان. حارثه حارثه صنم ته زمانه څه غواړې؟ مینه. څه؟ صنم زه تا سره مینه کوم، ما دا مینه قبوله کړه. زما په جواب پوه شوې او که نه؟ پویه دې کم. او څه غواړې زما د چنغلې نه؟ مینه. څه دي تا سره؟ مینه. اول خپل خاصیت وپېژنه، نو بیا د صنم مخې ته راځه. بھیجانا دا لږ هر وخت زموږ کوڅې ته راځي. د روپۍ سر دې نه دی او مینه د لښکر خان د لور سره کې. زه په شش محل کې اوسېږم او ته د غنو په شپول کې اوسېږې، او د غنو په شپول کې خلک انسانان نه ګډې بېزې ساتي، او ستا کور خو زما د سپي د اوسېدو قابله. او که بیا دې د صنم لار ونیوله نو هډوکي به درته په میچڼ کې دل کړم، پوه شوې که نه؟
کرکټ لګي کوي سم کار ماته ویلې دي بھیجانو ابي کرکټ نه یې کړی هغې پسې والک ورپسې شوی دی او هر وخت یې تنګی تاسو څوک اوس د دې کلي هر دومره زورور شو چې زما د ټول بېعزتي کوي او تا ته خبره وه او زه دې نه خبرولم دا بیا څه چل شوي بابا د دې کلي پاپا زما د ټول بټې ته بهرونه سترګو ګوري او هغه هیلې سترګې اوس په دې دنیا غړېږي د سم مې نگهدار وي چې سترګې ته به له شلغات دي ټول شلغات دي لږه سړه خوره ته خو په ځان نه پوهېږي لږه سړه خوره سړه په ځان پسې کلی مه خندوه علاج به یې کوو ولې به یې نه کوو خو هغه تانې دي اورېدلې چې میږي ته خدای په قهر شي نو وزرې وله ورکړي وزرې بابا کله چې د ځمکې مرغۍ اسمان ته لوټو کوشش کوي نو بس ټانګونه به یې ماتوي پوست به یې په کور تاویږي خو هېڅ به یې نشي کولی عیسی بچې ته دې ګورې په خوله لاس کېږده هسې نه چې دا کلی راپسې وخاندي کلی راپسې وخاندي زه په شیش محل کې اوسېږم او ته د غنو په شپول کې اوسېږې او د غنو په شپول کې خلک انسانان نه ګډې بېزې ساتي او ستا کور خو زما د سپي د اوسېدو قابل هم دی نن خو داسې څه ډېر غمجن غونته ښکاري د ځان نه دې سم لیوني جوړ کړی دی راځه چې روټۍ در باندې وخورم نه نه یار زما هېڅ لګه ولې یار څه چل شوی دی نن په خپله بېوسۍ جاړم یار خپله غریبي راته پیغور شوه ځکه خو رانه صنم هم نفرت کوي اشنا ته چې په کومه دانګو کې دانګې د هغې لړونه ډېر کمزوري دي هسې نه راګوزار ته شي لښکر خان خو په چا پیغمبري سلام هم نه اچوي نو تا سره به د لور رشته څه وکړي تا په خپله ځان بېعزته کړی دی خلک په مینه کې ډېر څه برداشت کوي ځکه چې د عاشق زړه سمندر وي سمندر نو بیا سویلي څه لکې برداشت کوې که نه که دا ځل را سره ملو شوه یا خو به زما د اریښې ګریوان قبلوي یا به زما په لاش اوري تا به یو خدای پوهیږي مونږ خو دې نشو پوهولی
جان دا غالب دی ابي چیر وختي چیړي صنم ووایه دته چې زه در سره ډېره مینه کوم ته دومره نامتو ځوان یې چې زما په وړاندې زما خو څه د مینې محبت خبرې کوې ته به زموږ ترمنځ نه راځې صنم ما خپل زړه کې ستا تصویر ډېر په ګرانه جوړ کړی دی اوس کو دا تصویر وانوم نو زړه مې کرښې کرښې کېږي نن به زه ستا له ژبې زړونه پرې کوم چې بیا په سنګري د حور نوم نه اخلي बस का लाला कदाई यादी नु ब्या बदासी न कई ओहो सनम दा सगे कार उचत पे करो ओहो सटेम ना काल को मोड़ू चते ना आई सॉरी बाबा मोबाइल में साइलेंट हो ओके ओके राधाचे बाजार तलाशू चिता लस्तार खो के शॉपिंग हुकम ओके एज यू विश यो खबर न पोएगी कि बार बार जमा मखिला राजी तो खुदे खातिर रुका और पजान रहा मुका ता तमीना सिटो के खकारी तब पमीना सब पोएगी चिमीना सत्तवई पमीना जना ته نه پوهېږي مینه خو لیلا کړې وه چې صفت یې خدای په قرآن کې لیکلی دی مینه خو درخانۍ کړې وه چې تر قیامته پورې په د عاشقانو تاریخ ښکلی ښکاري تاسو دولتمن خلک په مینه څه پوهېږئ چې مینه څه ته وایي دا خو زه لیونی یم چې تا له مې په زړه کې ځای درکوم ته د نفرت قابل د کوم انسان چې په زړه کې مینه نه وي هغه انسان ته انسان ویلم ګناه ده زه ستا نه نفرت کوم
غوږونو دا خبره واورئ د دې مړ وجود له چا وګوال کړه د خپل انجام به په خپله ذمهواري لونګینا لونګینا صنمو نن به درته زه حال ویل صنم زه تا سره مینه کوم ته د نفرت قابل یې د کوم انسان چې په زړه کې مینه نه وي هغه انسان ته انسان ویلم ګناه ده زه ستا نه نفرت کوم صنم اخر زما ګناه سوا ما تا سره مینه کوله تاسو زما کړم सनम सर के ऊपर से चलो सनम 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 से चलो सनम था कहता था
हेलो बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। अंकल जो खो دا सनम بدان سره اسلام آباد ته بوزم هلته غټ غټ ډاکټران دي علاج به هم پوشي او دا خیال به هم لږ بدل شي. دا خبره په ګول به تله بچي، ولک صبر وکړه چې د سنم دا حالات لږ ټیک شي، نو بیا چې چرته بوزي دوی ځه. बाबा बाबा अभी बरे का खतेरा उधर का ऐसा नहीं मार रावण दागे करे उधर के ए बच्ची ए उधर का उधर ए सकरिया लोग दबा ए उधर का रावण दागे वशा खोला दे वशा अरे ولې زمانه نفرت کې سنم په مینه کې چې کوم سکون دی هغه ستا په خانه کې نشته. مینه د ژوند ښکلا ده، راځه ستا لیونی ستا انتظار کوي. راځه چې د مینې د ژوند مزه واخلو. راځه چې ځان د عاشقانو په صف کې شمار کړو.
ته ورغلو